بالاماڼې تاڼې په حدود چرخخیلو کې د دوو فریقینو په خپلو کې جګړه وه، هغوی په یو بل باندې ډزې کولې. په دې ډزو کې لاروي تره او وراره چې کوم دي هغه لګېدلي دي، دواړه زخمیان دي. دې حوالې سره چې کوم اف ای آر درج شوی دی دا عبید نومي کس دی، د ریپورټ درج کړی دی چې دی د خپل 12 کالو د وراره سلمان سره کور ته روان و. د چرخخیل روډ باندې دی ویلي دي چې یاره دوه فریقین وایي په خپلو کې پسې جګړه وه، په یو بل باندې ډزې کولې. په هغه ډزو کې د عبید او د ده د وراره سلمان چې کوم دی دا لګېدلي دي، دا زخمیان دي. دا بیا خلکو راوچت کړي دي، د علاج لپاره هسپتال ته بوتلي دي. بیا پولیس راغلي دي. پولیس ته چې کله راپورټ درج کړی دی نو بالاماڼې تاڼې پولیس د دواړو فریقینو کومو چې په یو بل باندې ډزې کولې د هغې خلاف پولیس اف ای آر درج کړی دی او د هغې د ګرفتارۍ دپاره یې چاپې وهل شروع کړي دي. هسې هم جګړې او ډز ډوز چې کوم دي دا ښه شیز نه دی، خو اکثر مونږ ګورو چې دې نه مخکې د بالاماڼې تاڼې په حدود کې دوه واقعات داسې شوي چې په هغې کې د دوو فریقینو ډزې وي او په هغې کې دوه ماشومان چې کوم دي په بیل بیل واقعاتو کې ای لګېدلي او ای مړه وو. نو ډېر احتیاط کول پکار دی. اول خو جنګ جګړې نه دي کول پکار، خو که یو سړی بیا خامخا جنګ جګړې کوي نو کم سے کم د راهګیرو پکې ډېر زیات خیال ساتل پکار.